पीका एक्ट नामंजूर। हमें पीका मीका से डराने की कोशिश ना करें। कंप्रोमाइज हुकूमत को एक धक्का और दो। याद दिलाते हैं अपने सूबे के वजीर आला अली अमीन साहब को कि वो भी पीका को नहीं मान रहे थे। हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे, आपकी असलियत दिखा देंगे। पीका एक्ट दा काला कानून दे दा मखकिन मुंगा मनलेव न ओसे मनु ओने बिया मनु मुंगा सिर्फ सूबाई हुकूमत और खुसूसन वजीर आला से इब्तदा खबर यादव چې هغوی د دې قانون مخالفت کړو هغه چې دا قانون زه نه منم د صوبایي اسمبلی په دې قانون خلاف قرارداد منظور کړی دی نن د هغه قانون تحت چې کوم دی د صحافیانو خلاف د هغوی په حکومت کې کاروایی کیږي زمونږ دا غوښتنه ده چې دا نوټس دی واپس شي دا کاروایانې دی بندي شي که نه بندیږي نه صرف پیښور کې بلکې صوبه کې او په پوره ملک کې به موږ د دې خلاف احتجاج کوو داسې یو ځل نه دی د تېرو 12 کالو راسې زه دغه د پروینشل ګورنمنټ دغه نوټسز ماته ملاویږي کوټ کې کیسز دي هم په دغه خبرونو باندې دي چې کرپشن سکینډلز دي هغه ما ریپورت کړی دي وخت په وخت باندې او داسې یو ځل نه دی په اول ځل باندې چې دا نوټس ملاویږي نه مخکې هم ډېر زیات هغه ملاو شوي دي نو که په دې طریقه باندې هغه غواړي یا د هغې کوشش وي چې دا به موږ خاموش کړو یا به دا موږ غلی کړو یا به دباو کې راشي نو هېڅکله نه د دې نه به زیات ریپورټونه راځي څومره چې هغې خپل زور لګوي نو زما به خپل بیا کوشش دا وي چې د هغې نه زیات دغه شانتې سکینډلز چې دي نو هغه ریپورټ کړم یو خو دا دی چې د چا خلاف هم د کرپشن خبرونه ورکې د چا متعلق یا سکینډل ورکې نو هغه ته ښه عمل نه لري دا هم یو دغه شانتې خبرو چې په خیبر پښتونخوا کې پیسې اخیستل کېږي او په پیسو باندې د ډیپټي کمشنر اپوینټمنټ کېږي په 13 اگست باندې دغه یو خبر ټویټ کړو او د هغه بیا صوبایي حکومت ته دا خبره بده هغې ګڼلې وه که هغه بیوروکریټ دي که هغه پروینشل ګورنمنټ دی نو هغې په دغه باندې دا نوټس جاری کړو چې یاره دا ټویټ یعنی تعالی یا نو کول پکار یا دغه خبر چې نو هغه تعالی نو پبلک کول پکار چې صوبایي حکومت باندې دا الزام ولګي نو دغه سیزونه چې هغه ماته انفارمیشن ملو شو او هغه ما بیا ټویټ کړو